حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات سخی انسان او ډیر زیات مالدار مو. په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم جیش العسره تیارولا. عسره سخته طویلی شي، یو داسې لښکرې تیارو چې هغه د جهاد د پاره لاړ شي او په داسې وخت کې تیارو چې هغه وخت کې ډېر زیات سختي او عسره مشکلاتو طویلی شي. د مشکلاتو په وخت کې تیار شوي یو لښکر، نبی علیہ السلام آواز وکړ د مالی قربانۍ د پاره. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پاسېده، وی د الله پیغمبره زما د طرف نه پکې 100 اوښان سره د سازو سامانه ولیکه، دا به زه تاسو ته جمع کم. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه. یو شیبه پس بیا نبی علیہ السلام ودرېده، وی نور داسې څوک شته چې هغې اعلان وکړي. بیا یو شیبه پس حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ودرېده، وی 100 ورسره نورم کا، 200 اوښان زما د طرفه شو، خو په ټول مال کې یعنی د ټول سازو سامان سره. نبی علیہ السلام یو شیبه پس بیا اعلان وکړه. په دریم ځل بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ودرېده او وی 100 ورسره زما نورم شو، 300 اوښان به زه نبی علیہ السلام ته جمع کم. مشکل حالاتو، صحابه ډیر زیات کمزوري. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ له الله پاک مال ورکړی، خو ټول یې د نبی علیہ السلام او دغه شان د دین د پاره خرج کړی. په څلورم ځل نبی علیہ السلام اعلان وکړه. بیا صحابه غریبانانو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په څلورم ځل ودرېده، وی د الله پیغمبر یو 100 اوښان مې پکې نورم کا، 400 اوښان زما د طرف نه سره د سازو سامان دا په چنده کې قبول او منظور کا. بس نبی علیہ السلام د منبر نه راکوشو او چې ښکته ودرېده نو صحابو ته اعلان وکړه، وی ګواه اوسېږئ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته به د هغه کمزورۍ هېڅکله نقصان ورنکي. که څه داسې دیني کمزورۍ تې شوي دا به هېڅکله ده ته نقصان ورنکي. رب العالمین د ټولې کمزورۍ معاف کړی او الله پاک وبخ.